څوک چې وای پټکی را باندې بد لګي، څوک چې وای دا مولانا او دا چونی را باندې بد لګي، او چې څوک د مدرسې په وجود نه خوشاله، څوک د قرآن په تلاوت نه خوشاله. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه خلقو دپاره وعید بیان کړی دی، ستاسو زړونه مړه دي، په هغې کې د ایمان حیات نشته دی، د دې وجې نه تاسو ته په دې د خوشحالۍ په ځای باندې خفګان در نصیب کیږي. ته خفه شه، ته چېرته لاړ شه، د اهل الله کې د چا په صحبت کې کښېنه، توبه طایب شه، مدرسې به در باندې بیا ښه لګي، قرآن به در باندې ښه لګي، پټکي به در باندې ښه لګي، علما به در باندې ښه لګي، تبلیغ به در باندې ښه لګي، جهاد به در باندې ښه لګي، د الله د دین خبرې به در باندې ښې لګي. دا ستا د ایمان نښه ده، دا د ستا د ایمان د حفاظت نښه ده. مدرسه باندې خوشحالېدل دا د ایمان نښه ده، عالم باندې خوشحالېدل دا د ایمان نښه ده، قرآن باندې خوشحالېدل دا د ایمان نښه ده، تبلیغ باندې خوشحالېدل دا د ایمان نښه ده، ذکر اذکار باندې خوشحالېدل دا د ایمان نښه ده.